فاروقی محترم سے مولانا عادل خان سے شہید شوی دی ډېر ظلم ورسره شوی دی چې رښتیا تاسو به خبرې پرې میډیا باندې چلیږي. ډېر نډر انسان و. زما په یو څو میټینګونو کې د سره ملاقات شوی په اسلام آباد کې او ډېر جري انسان، زړور او د صحابه او د انبیاء په ناموس په ډېرې درنې خبرې کولې، ډېرې کلکې خبرې. او په دې موجوده مسایلو کې چې دا اوس کم پیښ دی دی کې خو ډېر سخت لګیا و چې یاره قانون دې جوړ شي. د دې دا مطالبه و چې قانون دې جوړ شي دې دپاره چې څوک صحابو پسې خبرې کوي، څوک صحابو پسې بد رد وایي، هر څوک چې وي چې د هغې نه د لاسونه او د ژبې کټ شي. بهر کې زموږ په دې ملک کې داسې خلک شته چې هغوی په دې ملک کې فسادات خورول غواړي. ملک دشمن عناصر دي، دین دشمن او ملک دشمن عناصر دي. آئے دن یو عالم شهید کېږي، یو میاشت کې کال کې لوی لوی علما. دا علما ډېره موده پس پیدا کېږي. دغه منصب ته چې سړی رسېږي نو شپېته کاله نه مخکې نه رسېږي. د شپېتو کالو په محنت 20 کالو پورې خو مور او پلار ورسره خواري کوي چې د نه عالم جوړ شي. هغې نه پس دې درس و تدریس شروع کی، تصنیف و تالیف شروع کی، نو رو رو چتېږي، رو رو چتېږي. شپېتو ته ورسېږي نو یو اندازې ته ورسېږي. په یکدم د سړي نه لوی ملا نه جوړېږي. مطالعه کوي، د کتبو درس و تدریس کوي، هغې سره کتابونه ګوري، آئے دن روزانه هغې کې په علومو کې الله هغه ته اضافه ورکوي. یو ډس سره ختم شي، یو ډس سره لویه خزانه د علم خاورو ته لاړه شي، لویه مکتبه د علم خاورو ته لاړه شي. تدارک یې بیا ممکن نه. او دا علما چې وفات شي لاړ شي، بیا دې علماو نه چې کومه خلا پاتې شي نو هغه بیا نه ډکېږي. مفتی نظام الدین شامزی رحمه الله، ما هغه په یو وخت کې په یو مدرسه کې په وفاق کې نگرانانو، هغه زموږ مشر نگران، بلکې هغه هم مشر نو، مشر نگران د کراچۍ یو بل عالم هغه نگران و مشر پاکوړي کې دارالعلوم حقانیه کې. دی هم معاون نگران و، زه هم معاون نگران و. شپه به م یو ځای کوله، ورځ به م یو ځای تېرول. ښکلی مفتی و ښکلی عالم لا زموږ شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغسې به پیدا نه شي. زما تاسو نه هم درخواست دی دعاګانې کوئ د دې علماو دپاره، د دې شیوخو دپاره، حیث ما کانوا وینما کانوا ومن کانوا. هر څوک چې دی د دین عالم، هر مکتبه فکر سره چې تعلق لري، زموږ د اهل السنت والجماعه، اهل السنت والجماعه د هر مکتبه فکر سره چې تعلق لري، هر څوک چې وي دعا کوي چې خدای د علماو حفاظت وکړي او د دین حفاظت وکړي. ځکه یو غټه ستن پرېوځي که نه، دین چې په کومو ستنو باندې ولاړ دی، نو یو خو هغه اعمال دي چې بني الاسلام علی خمسه، بل د هغه 5 ستنو له اټیک ورکوونکی دی، 15 ستنې قایموونکي دي. ایمانیات به څوک قایموي؟ د مونځ احکامات او مونځ به څوک ښیي؟ دا علما د هغې ستنو اټیکونه دي، د هغې ستنو بنیادونه دي. چې دا لاړ شي، ستن لاړه، کمزورې شوه، دین کمزورې شو. مولانا عادل خان صاحب پښتو هم ورتله، پښتو کې به بیان کو. پر اوس کال راغلی و دارالعلوم حقانیه ته، دا د دیر بابا جي مریدم. دیر بابا جي نه طریقه تم کړه،
هغه به راته دا لومه قانع ته ډېر ښه سړی و، ډېر ښه سړی د پلار صفات وپکې دعا وکړئ چې خدای پاکې شهادت مقبول وګرځي، الله د احد او د بدر د شهداو سره روح ملګري کړي، سره د هغه ډریور نه، او الله پاکې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، دا لوم فاروقي ته الله متبادل ښه بندوبست وکړي، او الله پاک د ده خلا په نور علماء ډکه کړي، او الله د ټولو علماء حفاظت وکړي، او د ملک خلاف چې کوم سازشونه شروع دي، کوم تخریب، دا د ملک خلاف دی، د دین او د اسلام خلاف سازش دی، نو الله یې زمونږ د دین او د اسلام حفاظت وکړي، او د دغه ملک د خدای حفاظت وکړي، او دا ملک د الله په علماء او طلباو باندې آباد کړي، او الله یې زمونږ د صحاباو او د انبیاو د ناموس حفاظت وکړي. کوم خلک چې د صحاباو او د ناموس د حفاظت، انبیاو د ناموس د حفاظت لپاره تګ و دو کوي، الله دې هغې له په ژوندونو کې برکات واچوي برحمتک یا